زما عزیزان کتاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق دا غیر رویہ الله طائف تلاړو تقریر تا دعوت تا د طائف خلک راغون کا ورته د اسلام دعوت ورکول د طائف خلک ویلې یا پکانو دالې ونه العیاذ بالله ماشومان ورپسې کړه او پکانو وشتلې شروع رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وشتو چې پړې مبارکې د وینو ډکې شو د دیوال سغاړې تناسته او جبرائیل علیہ السلام راغه چې یا رسول الله وایا دا طائف په بل په واړو اغلا سوچت کو چې یا الله د طائف خلکو په ما د کانو بارانو کو خدای د دې بدل کې په رحمت بارانو دا قران چې ویلي دي چې وانک لعلى خلق عظیم اے حبیبا تا غوندې اخلاق په کائنات کې د چا نشتا په کائنات کې ما عزیزانو داسې بچو چې زتا پکانو ولما او تما ته چې خدایا فایزه پکانو نستم او د دې بدل کې ته په رحمت بارانو د دې وجنا عزیزانو دلزاری مکوئ دا د الله په نس باندې ډېر لوی جرم کنزلې درته چاو کړې کنزلې داغه بدل کې دعا ورته کوا دعا ورته ایو بزرگ وہی کہنا چاہیے سلام ان پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام ان پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام ان پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی دا کنزلو اور دو پہ بدل کے بے دعاگانے ورتا کو نو عزیزانو اللہ دی دا توفیق مونږ تم راکړي سو کنزلی وکي او مونږ ورته دعا وکړو سو کم پکانی ولي او مونږ ورته دعا وکړو بس اخیری کې دا بل یو خبره ووري کم شی چې د خپل ذات د استعمال د پاره هغه کې زکات نشته د ذات مثلا جامې دي ډېری دي ستا د خپل استعمال له دې کې زکات لکور لوخي لرګي دي په دې کې زکات نشته کور دې یو ته پکې اوسېږي په دې کې زکات نشته لارې دې دا هغه چلیږي تا ته آمدن راځي د لارې په اصلي قیمت کې زکات نشته داغه هغه راتلل کې پیسې چې دومره جمع شي چې نصاب ته ورسي بیا پاګه کې زکات بعضی مليانو نه څوک تاسو کې هغه وي د سایکل کې زکات ته چې راته پیسواري سایکلونو مېکلونو باندې چې دې کې زکات نشته عزیزانو اصلي اصولونه بزان خبره وای اوس له دنیا دا سدا چې هغه په یوازې زکات باندې اکتفا نه کوي چې زکات ورکړي نه د خیرات شکلونه اختیار کړي زکات خو یو فریضه ده زکات پیسې نشته او مال در سره ډېر دی خیراتی پیسې د خدای غریبانو د خدای ملنګانو ته ورکوا او د خدای مخلوق ته نو الله دې توفیق راکړي د خپل حبیب په خاطر په پنځ بناو کې یو زکات هم ده اقیم الصلاة واتو الزکات منځ به کوئ او زکات به ورکوئ د زکات بنیاد داو چې کوم ما ستاسو په مخ کې ها یو دکاندار دی دکان کې د 1 لک او 2 لک روپو مال پروت دی په دې میاشت کې به د دې ټول مال حساب کوي ځکه چې د تجارت مال د پاره شرط دا دی چې دغه په اصلي قیمت کې زکات نو د دې حساب به وکړو چې د څومره روپو مال دی دغه به بیا زکات ورکړي د زکات متعلق ډېر خلک تپوسونه کوي څومره باندې کیږي څومره باندې نه کیږي څومره باندې کیږي عزیزانو اصل نصاب د زکات چې دی هغه سره زر او سپین زر دی 2.5 توله سپین زر او 19 توله سره زر دا چې چا سره وي نو دا سړی صاحب نصاب که خزوی او که سړی اوس چونکه عام طور باندې دا معامله د سرو سپینو نه نقد تراوته دا نقد بیا عربونه دی او کروڑونه دی او کربونه دی اوس د دې خبرې دي نو موږ نه خپل حساب هم پکې ارشوي دي ځکه چې اوس چا سره کربونه نو داغي حساب د پارم لسکه سپکار او بنیادی ټکي دا ووري چې 2.5 توله سپین زر چا سره وي او یا داغی قیمت ور سره دا سړی صاحب نصاب دی او دیبا 2.5% زکات ور کوي 2.5 توله سپینو زرو غالبا دی وخت کې 6,000 روپۍ جوړیږي
د دې به پته کوي چې سپین زر 100 روپے توله دي چاته پته شته څوک زرګر شته پکې کنه ها زرګر دی دا څنګه زرګر دی بهرحال دا به زرګر نه تپوس کوي چې سپین زر 100 روپے توله دي او د 2.5 تولو چې څومره قیمت جوړیږي پروسه کال خو تقریبا 15000 روپے اوس شاید چې ډیری دا سړی صاحب نصاب دی نو 2.5% د 0 روپو څومره شو د 0 روپو 25 روپے شو او د 500 100 روپے شو 2500 سلور با 100 روپے شو او د 2000 بیا 50 روپے شو نو د 600 روپو 1.5 روپے زکات کی عزیزانو دغه سے سرزر او سرزرو کی یو خبر ادا سدا چې د سپینو زرو نصاب ور سروي 600 روپے او سرزر کبیا یو تولای نو دا هغه یوې تولې بم بیا قیمت لګي او د 600 سره به دا غي زکات هم ورکړي د خلجان کې ډېر خلق پروتی دي چې سو کوئی زما 6 تولې کاله ده سو کوئی و تولې ده سو کوئی 15 تولې ده او نقد ور سره لس لکې نو بیا د دې سرو زرو زکات نه ورکړي ځکه چې دا وې نصاب ته نه دی رسیدي نه چې د سپینو زرو اصل نصاب دا ور سره پوروي نو سره زر ک یو تولای ک دو تولی وی ک درې تولی وی ک سلور تولی وی نو داغه د قیمت زکات بم دې سره زم کوي او بیا به ور کوي عزیزانو اوس دا به ور کوي چاته د دې ور کول د لپاره مسکین شرط ده مالدار سړی باندې زکات نه کی یو صورت ده ک یو سړی داسي وی چې هغه د روټۍ گزاره خو کیږي لیکن هغه صاحب نصاب نه دی دا 600 روپے هغه سره نقدي نشتا نو په ده هم بیا زکات کیږي چې صاحب نصاب نه زیات تر ترجیح دې تا ورکوي چې د چا د روټۍ درک نه لګي د چا د جامو درک نه لګي د چا د مزدورۍ درک نه لګي دا خلق چې دي هغه زیات مستحق دي چې اغي ته زکات ورکړي اوس هغه بل خبره ده چې د کوم خلفای راشدینو بیان چې تاسو دا دمر جمعه واورېدو د دې خلفاو خو جون داسې وو او زندگی داسې وا چې هغه په خپل مستحق د زکات چې خلک ورکی ولا زکات چې د چا کور تبه د بیت المال نه پاوړتل او چاته به جامع د بیت المال نه ملاوي دي یا صادر به د بیت المال نه ملاوي دو هغه خلق خو په خپل مستحق د زکات نو د دې وجنه عزیزانو دا به زیات تر خیال کوی چې زکات دا حق د مسکین دی او الله پاک دا فرض کړی ولې دی فرض کړی دی د پاره دی چې په دې کې د مالدارو د ایمان امتحان دی چې دام زما بنده دی او تم زما بنده تعالی میں لکونه روپے درکړي دي او دا زما بنده دی پتن جامع نه لري پخپو کېړې نه لري ستاد ایمان اوس امتحان دی چې تد سره څه چلته کینه الله پاک خو ارڅ کولې یو غدا د زمانه اگر او چتولې شي او بادشاہ کولې شي لیکن زکات کې لوی فلسفه چې کومه ده هغه د مالدارو د ایمان امتحان دی د ایمان امتحان دا څه بنګای چې ته په بستر د بیغمای کوي خوبونه او زما په مخ کې و خلارې جوړه د چا خوخیږي نه چې د بغرمه لڅ شخرم یا به بیګال لڅ شخرم او څوک داسې دي چې هغه وي خدای غرمه لم څه درک نه لګي او بیګال هم درک نه لګي الله دې امان راکړي عزیزانو داسې خلق دی وخت کې شتا او په دې اوسنی حکومت کې هو زما د توبې خلق هغه ورځي یو ماشوم الک او زمونږ د دې دکان نه اغلا کړی دا دوړه بيبي قدرې دي په بډای والی دیو زمونږ مرګره چې پراوته ده هغه بډې نه رئیس دي هلکه دا ولې دی وکړه ویلمور مې نه جوړا و دوايي نه و خیر داغه تحقیق هم چوکو نو هغه د خدای نهارو نو ماړه کې خیال وکړو چې بعضی وخت کې غریبی هم سره ګناه ته مجبور کی
غلا ته مجبور کی. تاسو راشئ وګورئ په دې سړکونو او په دې بازارونو کې ماشومان هلکان به پلار سره به رواني او ریړه به روانه کړي، چېرته سبزي پکې ده او چېرته باټینګړ پکې دي. په خدای قسم چې زه دا وګورم زما دیړه کې درد شي او خولې نه مې نور څه نه راځي، او دا وایم چې یا الله ته د دین خالق او مالک خدای صدقه اسباب ورته جوړ. نو عزیزانو عرشی کې لوی شی درته ګوره دا ووایم، تاسو ته خو دا منځونه او دا ګیرو کې ګمنځې ممنځې وال چې دي که نه، دا درته بزرګي ښکاري. پوه شوې؟ نه، بزرګي دا نه ده. حضرت عمر یو ورځ کعبې ته ولاړو او قسم یې وخوړو چې زما دې د خدای په ذات قسم یو کعبې که تا 100 ځله څوک قرآن کی نو الله پې دومره نه خفه کېږي لکه د یو غریب زړه چې سړی بې ګناه ودردوي او خدای پې خفه کېږي. کعبه چې 100 ځله ورانه نو ځکه مولانا روم وایي چې دل بدستا ورد کے حج اکبر است، دل بدستا ورد کے حج اکبر است، 100,000 کعبہ یک دل بہتر است. یو زړه د الله د پاره د چا مسکین خوشالول دا د 100 زره کعبو او حجونو نه زیات ثواب. یو او یو زړه د چا بے ځای او بې ګناه دردول دا د کعبې د ورانولو نه زیاته ګناه ده. چې قرآن کریم دا د خدای خبرې دي او موږ له د پاره د هدایت او د ژوند قانون په دې اراده باندې دا قرآن موږ ته راغلی دی. زما عزیزانو که یو سړی الله سره مینه او محبت کول غواړي نو بنیادی ټکی درته ښایم چې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دا 4 امامان، یو امام ابو حنیفه، یو امام شافعی، یو امام مالک او یو امام احمد بن حنبل رحمهم الله تعالی و تبارک، دا 4 امامان. نن سبا چې تاسو په کومه دنیا کې اوسېږئ بدې کې ډېرې فتنې دي، د دین پرنګ کې فتنې دي او د دنیا پرنګ کې فتنې. په دومره عظیم قهر نن مونږ خلک اخته یو چې مانا روزانه چې کومې پوښتنې کېږي یا په ټلیفون باندې کومې پوښتنې کېږي عقل به دې وخوځي. تر دې حده پورې یو سړي مانه تپوس وکړو چې مولانا صاحب بې ادبي ده، شرمېږم، سترګو کې اوښې وي، تباه یم، څه چل دی؟ ویل د خپلې ښځې په بدل کې مې د خپلې مور سره بدفعلي کړې ده. ما څه چلو؟ ویل بس وشوه رانه. اوس یا مور ته مو ګوره چې زوی پېښېږي او هغې ته احساس نه کي، او زوی ته مو ګوره چې خپلې مور باندې خېږي او دته احساس نه کي. دې حد لا دا قوم را رسېدلی دی. داسې به درته وښیم چې زامنې سپینګیري وي او مور ته چې ګورې د 14 کالو جینۍ به ځان نه جوړه کړي. نو زه حیران یم چې خدای په داسې دنیا کې او په داسې وخت کې مونږ اوسېږو چې مونږ به څه کوو، کم خوا به ځو. نو عزیزانو نوبت زمونږ د ملک دې حد ته را رسېدلی دی. دا الله په عظیم قهر باندې نن عوام خو اخته وو د پاکستان، لیکن الله عظیم قهر نن سرمایدار او دولتمند فرقم را نیولې ده او داسې را نیولې دي الله دې امان راکړي، داسې را نیولې دي. نو عزیزانو ډېر سوچ کوئ. د قرآن کریم موجوده ترتیب چې دی هغه حضرت عثمان کړی. اوس دته موجوده ترتیب په لوح محفوظ لیکلی، دته څنګه یاد علماء لیکي چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته کشف کېده، لوح محفوظ به لیده چې دا آیات دې پسې دی، دا سورت دې پسې دی، دا دې پسې دی، دا دې پسې دی، لوح محفوظ به لیده. نن ته چې په کومه زمانہ کې او دنیا کې اوسېږي یو خدای دې مل شه. امین فوای کنه څه دغه لرګي د لاس کما
قربان شم د کابل نه خدای ته نور برکت ورکړي خدای ته نور برکت ورکړي دا دهشتګردي نیولې سرلان دی او په پاسه ظلم کړي واته کسه خدای هغه رنگ لک په دې طرف هم راوړي نو عزیزانو عرض مې داو چې د کابل پاک ازمکه وا او خدای په بیا پاک نظام راوست کوم کسان چې اوسم پلیت دي هغه ته خدای پاک د تلو توفیق هم نه ورکړي دلته وسی مونږ سره یو اوسېدونو ګیره پرېخو ما ورته چې داس چل دی لکه تاسو ګیره پرېخو یا کابل کې نه ګوره طالبان بیګری سړی پرې دینه مال سم کار کوي مال بیګری تله خو نه وای نه تله چرته وهله مې بیا اوس پزم چې ګیره مې پرې نو عزیزانو عرض مې داو چې کوم دفعات قانون دی اوس د لوح محفوظ کشف وکړه ډېرونه بواوري مجدد الفسانی رحمت الله علیه او له اولیاء تر شوی دی دا غزامونو تبا یو مولا سبق خود دا مولا نامه مولانا طاهر مجدد الفسانی رحمت الله علیه چې په کشف کې ناس دي او لوح محفوظ کتلې دي نو مولانا طاهر پکې مجدد الفسانی رحمت الله علیه ډېر پریشان شو چې پریشان شو چې دا زما د زامنو استاد دی او شکی دا معنا چې دا جهنمی دی وای ما ته د خپل بزرګانو حال را یاد شو چې الله پاک په دعاګانو باندې تقدیر بدلی تقدیر معلق او مبرم کې باس درته نه کوم تاسو سمجھ نه بهر دی مجدد الفسانی وای ما دعاګانې شروع کړې څو ورځې پس چې زما بیا نظر په لوح محفوظ پرې وته نو هغه د شکی په ځای سعید لیکل شوی یعنی د بدبخت په ځای نیک بخت لیکل وہی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر د مرد مومن په نگاہ باندې او په دعا باندې الله تقدیرم بدلی دا خبره لیکلې دا بعض خلک ما تقریر کې چې خبره ووري نو هغه یو داسې نیمچا غوندې شین ورته مړه دا کوم کتاب کې دا کوم کتاب تاسو دا ټول خو وره او چې دا وایي څوک کنه کوم مولا وایي دا کوم نو ورته وایي چې تاسو څومره کتابونه ویلي اوس ماره څومره کتابونه دی ویلي ټول کتابونه 14,000 دي 14,000 ټول اساسا د دین چې دا هغه 14,000 دلته زیارت ته خوندرویزه صاحب د خپل وخت ډېر د ټاپ عالمو نو دی اورځ خپل استاد ته وي چې جی زما د نظر نه 3,000 کتاب وته 3,000 هغه ورته بچیا ستوره دی وکړه اله 3,000 ایسه دی وسته ده تعالی ایس نه دی کړ 14,000 کتاب اوس مجدد الفسانی دعا او د مولانا طاهر تقدیر بدلیده دا د مجدد الفسانی د دعاګانو برکاتو او دا کوم کتاب لیکلی دي نو هغه کتاب د دلینا دیوبند تطلمه نو په دغه کلی ورغم چې کم کله کې دا کتاب لیکل شوی دا تفسیر دا لیکلی و مولانا ثنا الله پانی پتی تفسیر مظهری ورته وي او د پانی پتو نو چې مونږ ته مازیګر مسکولو ماولی د سیب چې دا پانی پت ته نو ټول کله داسې د خاورو جونګړې وي ټول کله او دا مولانا ثنا الله په داسې کلی کې پیدا کړو او دا خدمت ته اغسته دا د کوم آیات په ضمن کې لیکلي دي دا لیکلي دي د آیات په ضمن کې چې يمحو الله ما يشاء وای يمحو الله ما يشاء الله میټاوي هغه شی چې کوم د خدای رضا وشي لیکلي به الله یو شي او هغه باندې بکر خراکاږي دا په ځای بل سګولي ستا په تقدیر بدبخت لیکلی وي الله هغه میټاو کړو په دعاګانو برکت باندې او نیک بخت کې عزیزانو یو بل ټکی واوري دعاګانې چې دي دا دي مخ العبادات الدعاء مخ العبادات دعا چې دا د عبارتونو مغز دی مغز خو څنګه دعا سورۃ مریم کې وګورئ کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا
الله ته چې زاری کوله نو یوازې او پشپکې او غلې دا اوس دعاګانې زمونږ چې دي که نه صاحب چغې وو په لوډ سپیکر باندې خدای داسې وکړي خدای داسې وکړي خدای داسې قبر کې سړی مړي او په قبر مونږ یا الله دعا وکړي چې جنت فردوس ورکړو خدای ته ورله غټ سورب مړی چی غوړ غوندې مړی که نه نو دعا پې وکړي چې یا الله ته واړه جنت ورکړه یا الله ته واړه نو یو ملا ته مې چې خدای دې کور وران کا چې ته واړه جنت دې ده ته ورکړه نو مونږ به کم خواځو نو مونږه په 10 یا 20 روپیا ته واړه جنت درکو جنت یو صحابي به دعا کوله چې یا الله په جنت کې خي طرف ته هغه سپینه ماڼۍ چې دا هغه ماته را رسول الله صلی الله علیه وسلم چې واورید ورته له خدای بنده دا مو آیا چې خي طرف ته سپینه ماڼۍ دا دعا کوه چې خدای دې جنت ته مې ورننه باسي چې دننه لاړ شي هر سستا د یو جنتی رقبه به د ځمکې دومره چې 100 کاله په اسب ځلو کې نو خپل رقبه به نشي معلومول دومره لویه دنیا به یو جنتی او ادنا جنتی ته ورکړي نو دا مو وایي چې خي طرف ته سپینه ماڼۍ دا دعا کوه چې خدای ورننه مې باسي حضرت عمر چې دا واورېد نو هغه لاس اوچت کوي یا الله لا لی ولا علی خدای هیڅ نه غواړم توبه مې ده جنتونه او نعمتونه نه غواړم خو چې سره ته ونه وي اوس مونږ او تاسو چې مونږونه کوو کنه خدای دا راکړي خدای دا راکړي خدای دا راکړي اول خو زمونږ خولې د دواګانو نه د چا خوله د کاشوغې په شان ده د چا خوله چې ده د ټپوس په شان ده خیال هم راغی د چا شونډې چې دي هغه د خره په شان دي زمونږ دنیا الله دا راکړي الله دا د خدای عظیم قهر دی په دې ملک چې خدای نازل کړی د دین پرنګ دي سره فتنې دي د پیرای په دنیا کې دي سره فتنې دي په هر رنګ کې هر سړي خپل فتنه ځان ته جوړه کړې ده نو دعا دا کوه چې یا الله سغوارم نه خو چې سره ته ونه وي الله پاک د مسلمان قوم د پاره تر قیامت پورې آیین را لېږلی دی چې دا د مسلمان قوم قانون وي او د دې د ژوند ټولې فیصلې چې دي هغه به په دې قرآن باندې کېږي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې څه وخت کې ترتیب ورکړو او د کتاب شکل شو نو دین بیا 4-5 نسخې نورې جوړې کړې او دغه وخت کې د حکومت وسعت چې دی هغه ډېر شوی نو د هر علاقې گورنر چې هغه ته یو نسخه واستوله چې ته به د خپل وطن او د خپل علاقې فیصلې چې دی هغه په دې قرآن باندې کې د خلفاء الراشدین دور هغه نه پس د تابعین دور هغه نه پس د تبع تابعین دور دا ټول نظام چې دی او فیصلې دا به صرف او صرف په قرآن باندې کې په دنیا د خدای کې داسې مسله نشته او داسې فیصله نشته چې داغه وجود په قرآن کې نه نن دنیا کې وګورئ د دنیا مسلمانان داغي د ژوند فیصله وګورئ هر فیصله د قرآن نه خلاف هر کواده وګورئ قرآن څه ویلي دي چې ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا کوم شی چې پیغمبر تاسو ته راوړی دی او درته ویلي دي نو دا کوئ او کوم شی چې تاسو ته منع کړی ده نو فانتهوا دا غي نه منع شي اوس سرود دی حضرت عمر بچی د چا سرود واورېدو نو هغه سړي له هم سزا ورکوله چا ورته دا ولي ویل دا आवाज چې چرته اورېدل کیږي التم لعنت وری دا आवाज چې چرته اورېدل کیږي التم لعنت وری تاسو په ایمان وایي چې نن داسې کور شته په ټول پاکستان کې چې پاغي کې رحمت وری داسې کور شته ټلویزیون یو مستقل لعنت ده د اولیاء په کور کې هم ده د اولیاء د علماء په کورونو کې هم ده مناسب دا ولي خبرونه پیاوړو
تا خدای په ښځه وشرموه خبرونه چې اورو خو چېرته اخبار ګوره کنه قسم په خدای دی د پیغمبر په منبر ناست یم او بیمارم یم خدای ته پته ده چې څومره عمر به مې یا به نه ما په ژوند کې لومبنی ټلویزیون چې کتلی دی لومبنی هغه د هغه سړي په کور کې و چې د جمعې او د اختر په ورځ ورپسې لکونو خلکو منځونه کول اوله مې پوښتنې ته ورغلم بیمارو چې مې وکتو دغه ډبلوکې غوندې پروت و نو ما ورته وی چې یہ کیا ہے یہ ابھی ایک چیز نکلی ہے بہت اچھی چیز ہے دنیا کی خبروں سے لوگوں کو باخبر رکھتا ہے اس کو ٹیلی ویژن کہتے ہیں نو زه په پوهم نه شم چې ټلویزیون څه بلا ته وایي والله که پې پوه شوی بیا ورپسې وي سیارونه پناه په خدای د حاجیانو کور ته خالی نه دی د بزرګانو ته خالی نه دی د سیدانو ته خالی نه دی د میاګانو ته خالی نه دی دا د چیلي غوندې ګیرې چې پریښي دي د هغې ته خالی نه دی هر کور کې دا لعنت هر کور نو ته ووایه چې 24 ګنټې په پاکستان لعنت ورېږي 24 ګنټې اوس والا بل شی راووتو چې 12 بجو پورې خو به د یو ارامتوب کتو او د 12 نه وروسته به بل ارامتوب ورته راووتو کیبل نیټورک اوس ملیان ګروي او د دې شي تعارف کوي خلقو سره چې دا دومره فایدهناک شی دی په دې کې څه شی ښایي څه پکې ښایي د بار ملکونو زما د لاس ته وګورئ په لوډ سپیکر یې نشم ویلی ښځې اوري د بار ملکونو دا شی پکې ښایي تو لعنت په دغه ملک چې دا مونږ پکې اوسېږو تو لعنت په دغه ملک او تو لعنت په دغه قوم چې د چا کورونه او د چا نظام زندگی ټوله د ډمتوب اډه ده زما عزیزانو قرآن کریم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا کوم شی چې درته ښایي په هغې عمل وکئ او چې د کوم شي نه منې کوي نو د هغې نه منې شئ یو وینا د پیغمبر وښایه چې نن ستا په ملک کې دا قوم ته منې شوي هغه لا څه کې بله ورځ یو ملا راغی د هغه ملا 1400 روپۍ تنخوا ده په مدرسه کې استاذ دی دومره کارډ یې راوړو د واده دا څه کوې لکه جی بس خلک هم نه پرېږدي زما واده دی وایي دغه واده مال په ړومبی شپه دا ښځه ستا سر ته کښېنه خدای دې هلاک کړه چې هلاک په 1400 روپۍ خو د ټیپرو کټوای ثابته میاشت نه پخېږي کور دې وران شه دا د حیثیت دی دا ویل قرض مې اخیستي ما وی چې دی ورک شي بې خو باسه دا قوم به د سړي زامن شي ټول عمر هر ورځ موټر ولاړي د ګلونو والا وته او موټر سجاوي بیا په سړک تیریږي نو هلکان په پاس ناست دي چې دوڼدوڼی په دې کې ده دوڼدوڼی په دې کې یعنې ستا لور په 2000 خلکو کې روانه یو موټر سیرې لګېدلي دا پکې ناست دی دا خو چې خدای دې کور ته ورولي او بېګاله په ټول کور سیلاب راشي او جهنم ته یې ورسوي په داسې کنجرتوب او داسې ډنګتوب باندې ناوې بوځي ستا لور چې د پیغمبر د لور په شان واده نه شي ته د مسلمان بچې ته د مسلمان زوی ستا زوی چې د پیغمبر غوندې نکاح ونه شي د بیبي عایشې سره ته د سړي زوی د پیغمبر واده دی د سردار کونین واده دی د الله د محبوب واده دی چا چې خپله خدایي د چا د وجې ظاهره کړې ده د هغې واده دی او چا سره دی د ابوبکر صدیق د لور سره دی د بیبي عایشې واده دی وښایئ په دې ټوله دنیا کې چې پیغمبر په باندې ولیمې کړي خلک یې راغوښتي دي خپل ملګري یې راغوښتي دي چې راځئ زما واده دی نو زه هره ورځ ګورم د 2 روپو بالته وریجې خوري خدای دې هلاک کو د 200 روپو د ګنټه روانه کړې ده کاغذ کې به نیولي ټوکرای به کېږي وختي یو تېرېدو ما ته داسې وکتل ما خدای به دې راننه نه باسي اوس ملیان دي د جمعې چوټي پکار د جمعې چوټي پکې دا لیډران دي دا اسلام فروش دي د دوی چې بیړۍ په ډوبېدو شي نو د اسلام نامه والي چې هله چې دا بیړۍ مې بیا راوځي د جمعې چوټي پکار دی جمعه ستا کپر او خوره مطلب دې دا دی چې د جمعې په ورځ ډمتوب پکار دی د جمعې چوټي په اسلام کې کم ځای ده
ته خو یو د دې ګریوان نه ونیسه او یو څو پټاخې په داخله لګاو کا چې د جمعې چوټي کوم دی په اسلام کې چوټي شته جمعې په ورځ صرف یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة د جمعې په ورځ چې اذان وشي نو فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع خرید او فروخت پرېږدئ او جمعات ته لاړ شئ بیا فاذا قضيتم الصلاة نو فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله چې موضوع شي فاره شي په ځمکه کې او بیا خپل کاروبار شروع کړئ دا کنه داسې وایي کوم ځای چمن تاسو کې هم یو ملاقات شو سم کار خدای رانیولي په دې 50 کال کې چې کم سړی په پاکستان کې وزیر شوی دی کنه دعا کوي چې دې مشرف خدای ورته مخه کړي داسې جنډه په پیړه پیدا او تیرې دو وخت یو راغی د ټول پاکستان وزیرو داسې نیغ نیغ کېدو ما ته کمزوره شو ما ته خو مغسې نیغ نیغې که نه خیال هم راغی په دنیا د خدای کې کم قوم چې په وزارت راضي شو یا په صدارت راضي شو یا په بلې عہده باندې راضي شو بغیر د اسلام نه دا خلک به ایمان نه تیروي دا به ایمان نه تیروي پیغمبري شیوه دا نه ده پیغمبري شیوه دا ده چې ما چې د ټول پاکستان بادشاہ لګې او زه پکې په پاکستان کې فیصلې په قرآن نشم کولی زما په اوله پیړۍ د نالتي چې زه نږدې ورشم که زما مخې ته قرآن پروت وي او فیصلې په قرآن کوم بیا چپړاسي توب هم قال قبلو چپړاسي زما عزیزانو د دې خلقو ټول ژوند چې دی هغه قرآن او هغه دینو هر ادا د جناب محمد رسول الله وا هر ادا په خدای باور وکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک خوراک به د لرګي په کاسه کې کولو او هغه د لرګي کاسه دومره لوی و چې سلورو کسو به اوچتوله سلورو کسو د دینیم جماعت عمره به دا ولې دومره لوی و دا ځکه دومره لوی و چې د پیغمبر عادت مبارک داو چې اسنه چې موږ روټۍ خورو او چرته غلام زمونږ د روټۍ نه بار پاتې نشي غلام مریونه او غلامان با پیغمبر سره په یو تالی په روټۍ ناست په یو تالی او روټۍ به څه شی وه یا به کدو رسول الله صلی الله علیه وسلم کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يحب الطيب والدباء خوشبوئی سره ډیر محبت او الدباء او د کدو سره ډیر محبت چې کدو سره محبت یو صحابي ولیدو قسم یې وخوړو چې زما د خدای په ذات قسمی که د عمر کې بل شی وخورم سوا د کدو نه چې زما د محبوب په هغه صحابي ته په ژوند د جنت زیری وشو په ژوند کدو کې به بیا دومره اوبه کړې وي دومره اوبه چې هغه ټول خانت به په ماتې کړې روټۍ ډک شو روټۍ به ماته کړه او بیا به ته د کدو ښوروا راواړو یا رسول الله د ډېر خوند دی د ماتې کړې روټۍ پیغمبر ورته څه وایي چې فضل العائشة علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام د بیبي عائشې فضیلت په ټولو ښځو دومره اوچت دی لکه د ماتې کړې روټۍ فضیلت چې په ټولو روټو اوچت دی ماته کړې روټۍ پیغمبري شیوه ده پیغمبري شیوه ده بیا بیبي عائشې 9 کاله د پیغمبر په کور کې تیر کړي یو ورځ د حضور د وفات نه وروسته ناسته وه وړه هغه ګل د غنمو او جړلې پلار راغی ابوبکر صدیق بچیا ولې جاړې وی نن د خالص غنمو اوړه هغه ګمه خالص غنمو نو جاړم ځکه چې کاش چې نن حضور ژوندی وی او د دې خالص غنمو اوړو روټۍ خوړلې